पूरा तफसील ले पाई कि पूरा वाक़यात ले पाई और बाज़ मसाइल दासी कि पागे बने हम सब के उस्ताद वक्तन फ़वक्तन बास कवल ज़रूरी वक्त पूरा देखल अख्तिताम तरह से दिले और मुख्तसर दे मोबाइल सरा और दे ननसबानी बेदीन मूलियान सरा लेकिन खबर में मिले कि सख्ती खुदा नजर पर गुआ हो रही लग एहतियात हो के दे खल्को सा हर सड़ी तमु गोरा ची बस दया पटके पर सर कड़े दे ये स्पिना कपड़ा पजान राचा वाले दा ये बेख्ती दा ब्रेत यख खरवली दी दा बस सब जबरदस्त मुसलमानी अल्लाह बुंदा दा त न पेजनी अदी मिसाल मदारियानो दे मदारी सड़े मदारी पेजनी मौता चे मिले तलड़ शू मदारी वही दा मार रउबा समा दा बदसी जंगोमा दा बदसी कार की दा बदसी कार की तासु पे ईमानी हुआ तासु चरता वलाड़ी है क्या ना देर बत्तीली है वो तो वलाड़ी है तासु चरता ली दले दना मार रागिस्ते जंगवले ही इश्तिया हुआ जवाब रहा कवाई यार माँ खुने दिल जले तालिब घरे दौरान किसी से तालिब घरे क्यों माला जा पाके सब हम कल कल तो बदले दमा माँ इधर कौस बदा मारन राख ले जंगई बम भी दा बस किसी हमारी न दे रागिस्ते खा उन्हें दे जंगवले दा कारी वो लिखा दाई दे खल्को दरा गोंडा उल तो पारा कर दा खलक जान तरा गोंड की कहना तो په بل سن را غونډيږي خو په دې طریقه دی را غونډي او ځان ته ودرې چې مار دقه دی راخلم او دقه دی راخلم مقصد یې بګی څه شه دی هغه ښاغونه کې تیل را وړي چې او شیر وړي د باندې خرڅي اقو ته دی راکاږي نو کله هغه تیل لور ور کوي او کله څه کوي او کله وي تر دې خوښه تولوم چې در ختم شو کډر نشه د مقصد دا تیل خرڅول دی خو تی په مقصد نه پوهې بداری دی چل در سره کوي ته زم مار ته ګورم او غي مار سم کار نشته دا خپل تیل سره کار دی ما تاسو هم کار نشته دی ته پوه شئ دا د اخیری زمانه مولین دي دا بالکل د دې مثال تصدیق گمراه مولین او حق د مداریان دي د دې استاد سره د څکار نشته دی خان نه استاد د دین سره څکار شته نه استاد د اخرت سره څکار شته نه د جنت سره څکار شته نه د عمل سره څکار شته صرف د خپل مقصد سره کار دی نه یې سادهګانو مسلمانانو ورونو تاسو به د دې مداریانو په مداریتوب باندې څنګه پوه شئ خبره پوه شئ ما ته وی د مداری په مداریتوب باندې تاسو خټولو خيار خلک یې ټولو خياريان یو کنه عقل لرو کنه لرو خود دغه مداری په مداریتوب موږ نه پوهیږو تر څو چې د قسم مداری نه وي خبره زما پوهیږي هم په هم خبره ده تاسو نو د مولا په خبره مولا پوهیږي د زمیدار په خبره زمیدار پوهیږي نو تب مشپی موبایل راواخلې د ورځې موبایل راواخلې او ته ګوره لکه پلانې مولوی صاحب ډېر زبردست مسلې کوي ډېر خسته مولوی صاحب کوي یا لکه د دې خسته مولوی صاحب د څه چې وته پوېږي د څه وایي ته قرآن وایي د حدیث وایي ته څه شی وایي لکه ته به دې پوېږي زب منبر ناس مرز د جمعې ده روزه مې پخلې ده قسم د الله فزاد تر تخرم ما د هر ډلې ول سره سبقونه ویلي دي هر وړل چې په نوم باندې تاسو یادوي کزان ته دیوبندیان وای کزان ته بریلیان وای کزان ته پنځپیریان وای کزان ته وابیان وای کومودودیان وای چې هر شی وای ما اوسه شاګردي کړې ده خود دې ډلو کې د دې غلطو فارټو ول مولیانو نه دا خبره د خپل استادانو اورېدلې ده و منبر ناس اشهدو کوما چې مونږ ته پیدا سي وي منافقانه ولنه کې ژوند کوي څنګه سمانه ده چې کوم ځای ته لاړ شي او چا کم کار کاوه چا کم عقیده کوله وای ځم پدې کېم نه پوهیږي دلته څوک راشي او تاسو ته پوښتنه کې لکه زمانه مخ یو کس راغلی وي تاسو څه شي کوئ نو تاسو ته ویل چې موږ دا کوي چې رسو خو بده کې نه ما دا خدای دې دې تختیدل ولا دا باز خو نه یریږي کنه خبره زما پوه نه شوي موږ ته دا تعلیم راکاو دا تعلیم دی بدو مليانو الحمدلله موږ ته خپل استادانو د خپل مشرانو د خپل کابینونو په دعا بچ پاتې شي دا ډېر غټه فتنه ده ما د طالبګری د دوران نواخل او تر اوسه پورې او تر مرګه پورې مې دا دعای چې یا الله ما په حق باندې ثابت قدم کی یا الله ما په حق پاتې کې او در توخه پیر قواریت نه مونږ پیر قواریت ته نسبتونه نه کوو چې دا فرقه زمونږ نوم دی او دا نوم دی زمونږ نوم اهل سنت والجماعت زړه عقیده علماء اهل سنت والجماعت وي صحابه او رافات عقیده او تاسو مسلمانان موږ ته څه شی وایو زړه عقیده زړی څه معنا ده ان هغه صحابه کرامو نه روانو دا نه وینا
زه خپل یو هدف لرازم خپل یو مقصد لرازم خبره لږه زه کوم بهرحال خبره مې دې پوری کوله چې یو تلقین به زموږ دی استادانو مونږ ته دا راکاو دویم تلقین خدا ټول دې بد عقیده صحیح زړه عقیده ولا مسلمانان علماء زه پاتې شم دا خبرې نه کړې هغه مسلمانی وکي دا منافقت ده خبره پوه شو دویم تلقین به دا راکوي ځان ته مخه ته قران ونیسي تاسو په کوم بل خبرو باندې الله بندگانو په کول مې تاسو مقصد دی ځان ته مخې ته قران ونیسه او یو آیت نه وایا او داغه مختصر ترجمه وکاو بیا وایا بیا یو مسله د مشرق نه رااله بل د مغرب نه رااله او د یمن نه رااله بل د شام نه رااله دا نامي سره بیا په څه پوهیږي می خو قران وای امي سوای قران وای امي نور بیا په څه پوهیږي د قران وای په دې ترجمه بیا ته پوهیږي د ترجمه ته صحیح کړی دا ترجمه چا کړی ضرور لکه یو مثال زه تاسو ته دا فرمایي قران کې الله تبارک تعالی فرمایي اموات غیر احیاء قران کې الله فرمایي دا مړ دي ژوندۍ نه دي نو دغه خلک سوي پنځپیریان ځانته وای دا انبیا نه دي دا په خپل قبرونو کې مړي پراته دي دا مړي دي ژوندۍ نه دي شهدا دا په خپل قبرونو کې سړي مړ پراته دي لکه دلیل څه شي دی وای قران کې الله فرمایي کنه چې اموات غیر احیاء دا مړ دي دا ژوندۍ نه دي ما به خبره نه کوي قران آیت ته وی کوي ته نه وی اوس ته سپوي یا بلامي چې دا قران آیت ده کنه ده حج دا قران آیات ده تا دې قران وی کنه قران تلاوت کو خاله دینم دا مسله مراد ده چې انبیا او شهدا په قبرونو کې مړ دي ته په نور پويږي خپل په ایمانی وڅو په پويږي حواس کوي کنه الله بندګانو رسمي تقرونه پرې دی مړه نور رايخ شي پويږي په خپل نه د دې آیت د فارغه تفسیر راواخلې چې تفسیر کې څه فرمایي تمام مفسرین چې راواخلې او چې اردو پښتو تفسیر نه غوړي 200 کاله مخکې لیکل شوی تفسیری چې 200 کاله دی خو لیکل شوی دا خو بیا دې لیکل نه کنه دینو دا د کور تفسیر نه چې 200 کاله مخکې نه کتاب دې نکم نه لیدلې هغه تفاسیر چې راواخلې هغه ټول فرمایي وې دې آیت کې مبتدا محذوفه ده آیت د سره چې هم اموات غیر احیاء دا هم ضمیر چاته راځي دي بوتان او تراځي دي تفاسیر دې فرمایي ایل اسنام دا بوتان الله وي مړ دي ژوندۍ نه دي هغه بوتان ژوندۍ دي کوم دي مړ دي دغه چاو شخص ته نو قران کې بوت یاد ای دته څه شی وړي دی وی نبی او ولی قران کې نبی ولی سره یاد کړي نه دغه یاد او دی وی نبی ولی تی مراد ده لکه خبر ازمانه پوي نو ته په نور څه پويږي خپل الله باندې قران آیت دې ورته ویلا او ترجمه خو دې نه کړی دا تفسیر نه نه کړی وای شوي بده بل مثال در کوم تاسو په پوښه هلک یخ کېږي الله بندګان 2-3 منټ دي سو کیو طرف ته ګوري سو بل ته تنګشي وي ښا بل مثال در کوم قران کې الله تعالی فرمایي ولا سفاره کې دا غټي چې کوم دي دا به د جهنم د فارغ خشا کې څنګه دی آیت ولا حجاره وقودها الناس والحجاره دا جهنميان دا به د جهنم خشا کی د کافران او دا غټي بم چې کوم د جهنم صحیح خشا کی نو سوې ورته دلته کې غټه یاد شو کنه ته ساده سړی نو آیت خو درته وی کنه نو ته څه پويږي خپل ډیراغه غله بابا تر ورسېدو وې دا بابا به مزار چې دا کمی غټي پرتی دی او ته چې بزان پسې راکاږي آیا دا بابا دا مزار چې جوړ کړی دی کمی غټونه اذا الله بنده دا بزان پسې مرا کاګه دا په جهنم کې به پرتی دا خو د جهنم خشاک ته چې تا بزان پسې راکړو ته هم د جهنم خشاکي خیا دې درته ویلې دی وایګه دا خبره خط ته مولوی صاحب دا ترجمه لزاد نه مکوا دا ماته تفسیر نه وکا خو تفسیر مې ته 200 کاله مخکې نه تفسیر وره دیو 200 نه دی خو تفسیر نه دا دیو لیکلي تفسیر دی دا دقه فرقو لیکلي یا یو لیکل یا بل لیکل دا ځان نه به خبرې کړي په دقه تفسیر باندې بیا تفاسیر راواخلي په آیت کریمه باندې هغه مبارکان لیکي چې دا غټي په جهنم کې پرتی دا کمی غټي دي هغه مبارکان فرمای دا هغه غټي دي چې د کوم غټو نه بوتان ترال شل شوی دی بوتان ته جوړ شوی دا هغه غټي دي نه پوه شوي دا په جهنم کې پراته الګا دا غټي ولې جهنم ته ځي دا غټي په ځکه جهنم ته ځي چې دی خلکو د دې غټو عبادت کړي دي
نو الله تعالی ورته دا خي ک دا ستا خدای وې نو ستا خدای خو مخ کې په جهنم کې پروت دی ته به بچ کړي وې دا ستا څنګه خدای دی نه پوه شوي نو صحابه ګټه چې دا عبادت نه دی شوی هغه ولې جهنم ته ځي هي ګناه څه دی زما به خبره پوه نه شوي دو مثال می تاسو ته درکړل دا د قرآن وایي دا د سوي قرآن وایي قرآن آیت درته وایي کله چې پسې زمونږ ان شاء الله چې بلها شه دا ټول قرآن کریم د ته پېښ کوم چې دوی کوم تحریفات کړی دي او دا ټول دین درته خم چې دوی کوم تحریفات کړي خو می سره خو په نه پويږي کنه مثال ځان ته بزن کې ساته چې مداري ته ولاړی د مداري په چل نه پويږي د مداري په چل مداري پويږي د مولا په چل مولا پويږي نو به خبره پوه شئ حواس راش تا چې دا پولیس په موبایل کې ځان ته راړولې ده د چې هر خبره دا یې دا بالکل صحیح وي د ډېر کول خبرې کوي لکه ته پیسې پويږي صحیح وي نو بیا راشه کا آیو په کیو ویل نبی صلوات و سلام موږ د سره پیژنې ما سره موبایل کې شته کله چا هم شک او شوبې دا وته خیمه وای کله نه ویلي چې دا رسول الله مبارک ومني وای والله کمی منلې وي نه مې وای د تروز وې دي نه مې د ماماز وې دي هیڅ می هم نه دي نه وای مور ولا منم نه پلار منم نه نیکه منم خبره پوهیږي اوس دا خبره څنګه ده دا ادب دې کړی بیا ادب ده ته چې هغه د دوه جانو سردار په منبر دسې په خپل غلیظ خپل یادې چې زه نه منم که زه ستا د پلار په باره کې ویم نه ستا باره کې ویم چې زه تا نه منم ته وې خپکي که نه خپکېږي او زوی به خپکي که نه به خپکېږي خپکېږي که نو الله قرآن پاک کې موږ ته فرمایي ای مسلمانانو الله رسول ته تکلیف مه ورکوئ مفسرین لیکي رسول ته تکلیف ورکول څه شی دی والله ته بدې ردې خبرې دغې په حق کې کول بې ادبي کول دا بې ادبي زه نشم برداشت کولی ته زما په حق کې وکړې ته د پیغمبر په حق کې لیکئ فکر وبې راغی ښه لږ بله پسې راشه بیا مخکې ورځو کې پروز کال په انډیا کې چې کومه دی یو هنده وه هغې د نبي علیه السلام بې ادبي وکړه او بې ادبي په دې الفاظو وکړه چې ستاسو دین موږ ځکه نه منو چې ستاسو په دین کې دا خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په نکاح باندې واغستله او دا غي شپږ کاله عمر بیا نبی علیہ السلام وعده کړل او دا غي 9 کاله عمر وې د 9 کاله عمر د ماشومې سره نکاح کیږي او دای سره کورواله کیږي هر خبره کوي هنده وی تاسو ایمان او تاسو اسلام ځکه نه قبلو چې تاسو په دین کې دا خبرې دي چې د 9 کالو د ماشومې سره کورواله جایز دی نبی علیہ السلام په خپل کړو نه وکړه دا زما خبره نه کوي و تاسو دین کې ظلم دی د 9 کالو ماشومه چې کوم دي سره ظلم نه کیږي ټول مسلمانان په راپور ته شورا دی په وکړو غینده وای چې کومه ده غلی کړه د خپل خبرې نه خو د دې زماني مسلمان مولا عامي سړی نه مولا هغه راپور ته شو دا اینده وټیک خبره کوي وای دا بخاری کې دي کنه بخاری کې دا څه غلط دی زما به خبره نه کوي نو ته خود دغه مولوی صاحب اوري دا مولوی صاحب دا می اسې د ادب احترام به الفاظ به خپل جاری دي الحمدلله مؤدب او بی ادب نه یو اسې میراله دا صاحب نو سوي نو د سره صاحب ویل ناروا دي ته پیغمبر علیه السلام من ذات تور باندې اعتراض کوي وای نه وکاله جنې اغستوا دا مسلمان مولا وي ته موبایل کې راغلی دی تا ته نه ما سره شته به توخم د خبره دا ډېری خبرې دي د مولانو زه تاسو ته کم وایم خو اعظم خپل مطلب ابل ورځ یو خبره وکړه اته مولوی صاحب وکړه پکولې په سر کړی دومره فرغت پکولې په سر دی آیو تصویر دې لاس ته عدالت دې بل ته خجولي او دا پنځه ډیزل راوستلی مړه د سړی ته وې د زمیدارم ناسته نه کوي او خبره کوم نبی له صلوات و سلام سیرت مطالعه کوم مولوی صاحب دا چې تا تماده نه همیشت بیان وکړو په دې منبر د نبی له سلام سیرت زتا توخه مچ څنګه ژوندۍ تیر کړي هغه مبارک چې صحابه کرام د سکینه سره مبارک دلته نه غزولې صحابه ته بلتی نه غزولې دا صحابه کرام مبارک لکه بے ادبی ګڼل ما ته تعلیم راکړو نو مبارک د جهان سردار دی او ما ته تعلیم راکړو دومره مبارک چې کم دی د خلکو احترام ساتل ادب احترام پکې او دې څه کې دا ناس تاسو دا شکل د مولا نه دی دا تور طریقه ده ولې دی بریتو ته وګوره په اسلام کې د بریتو کوم احکامات دي ګيري مکمل والده بالکل چټای ده بریت وګوره د بدمعاش غونه کې بریتي دی تر رسول زما مراد د مولانا مفتی منیر شاکر دی تاسو به پیژنئ د شکل ته وګوره د مولا شکل د زمیدار شکل د یمینو شکل ته خپل دی الحمدلله دا تاسو امین نه د خیر استخکارېږي ولې تاسو کې د ایمان رڼا ده د ایمان رڼا تللی ده خبره په دې تقریر کړي وای تراوی نشته ورېدل ولې چا ورېدل لزبره کوي
ټول اورېدلې دي لاسونه برکې هغه سړی په خپل تقریر کې وایي تراویح دومره بیا د بکې کنه زما په دې خولي د الفاظ نه راځي خو تاسو په کول لپاره دا مولا منغه کوي ویلو کې وای دا چا پلار ماته تراویح نه په قران کې خوي شي نه ته په حدیثو کې خوي شي ک امام بخاری وایم د قبر نه راپاسه کنه غیر تم نشي خوي ک امام مسلم وای د قبر نه راپورته شي غیر تم نشي خوي چې تراویح سودي شل رکعات او 12 رکعات پریدا او 8 رکعات وای د سره شته نه فرض دي نه واجب دي نه وای سنت دي را روانه ده دا خبرم دي را روانه ده در ترورو چې کوم ده ورې اوابیان چورته وای اغه خلابیان 8 رکعات تراویح منی کنه مونږ ټول شل رکعات تراویح کوو اغه 8 رکعات کوي ٹھیک ده خود تراویح د سنتیت انکار نه کوي بدا 8 رکعات او سنت دي دته مکمل انکار کوي وای د تر سره تراویح نشته په اسلام کې نه فرض دي نه واجب دي نه سنت دي مستحب کار دی کوي کې وک کنه کې یو رکعت کې دوه کې کسل کې 200 کې 400 کې کني کې نه کې اوس ګناه پکې نشته دی دا غینه دومره غټه فتنه نن سبا په اسلام کې جوړه ده دومره غټه فتنه چې زه څومره هم د خلکو ناوره منو دقه موبایل کې دا شی ګرځي دا سوال مونږ تر عزیز مونږ لیونی کړو چې چا جواب وسوکو هره جی پلاني مولوی صاحب تقریر کړل تراویح ته کنيشته لکه خدای دې پوها کړه 1400 کال امت راو چلے تر دې تاسو نه لګی 1400 کال په گمراهی کې را روان دا غیر اساس ایمان نشته په غیر یقین نشته دی ایا شی بی دین مولا راپورته شو وي چې نشته دی ټول دنیا وي نشته دی دومره بی دینی روانه ده لږه گزاره وکي دا مولایان دا د سره هغه مولا چې هغه ستاسو سټمپ یافته مولا نو ته د زیل نه پیژنې ته د خاندان نه پیژنې ته د علاقین نه پیژنې ته د کارکردار نه پیژنې ته د علم نه پیژنې د دسي سړي بیان د سره مو په موبایل کې ورانه په جمعات کې ورانه په بلاره کې ورانه په کوڅه کې ورانه گمراه کوي د نشته نه دی وباسي د الله بنده چې تراونه دې وېستلې بیا مې په فیسبوک کې وکتل یو کسر تراوي شنو باندې پوهه هله کسان راټاړي یو کسر ته وکړنو زنانو بیا دا پوسټونه ورکړي دي دا شیر بیا زنانو په فیسبوک شیر کړي نوې په کې لیکلو وکړه نن نه بعد زماره خاوند د جمعه ته نا وخت راغی او د تراو ته پاتې شنو د سړي په سره وکړه موږ تراوی خو نشته لاسي جمعه ته زمانه پټي دی به په شکل لیکلي دي دومره به هاي شو داری کې لیکلي دي خپې په ماته کوم کده نا وخت راغی جمعه ته تراوی کوم ځای خزوخه دومره بی دینی رااله او وګورئ لګورئ ان شاء الله دا شي فتنه براشي او داسې خبري براشي خو خدای دې موږ ته استقامت په خپل زړه عقیده په دې خپل زوړ دین باندې راکې په دې باندې الله تعالی موږ ته کم د سره د ایمان مرګ را نصیب کړي څنګه الله اتحاد اتفاق نصیب کړي دې بی دین خلکو نه خدای پاک موږ وساتي دا دې نظام خو په کله کې باندې وساتي او دا فتنه نه ده دا فتنه دا ډېر زر په دې سړي کې خوريږي او په عالم کې ډېر زر خوريږي شپه ورځ مولین نیګره په منبر باندې دا واز نصیحت کوي لکه دا کوي دا مکو تاسو چرته ورېدلی چې پلاني مولزم په پلاني ځای کې تقریر کړی ډېر ښه تقریر کړی تاسو ورېدلی نه او چې دای وی چې تراوی نشته دی دا دي د تکم کو په تمامه دنیا باندې چلیږي وسه فتنه نه کوي نور به تسوی امر کوم دغه حق او دغه غاړه آزادول نو د سیو کې چې دغه خلکو سره احتیاط وکړي عائشہ بس الله تعالی عقیده هغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده صحابه کرام په دقه عقیده تللی دي سور لسو مسلمانان سور لسو کالم په دقه عقیده تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین صوفی کرام دا محدثین دا شراح دا فقها دا ټول په دقه عقیده باندې تللی دي خپل کتابونه کې لګیا څه پټ نه ده چې بس دا چرته دکان په غاړه کې څه پټه شوی ده یا چې تبل داندس نه ده دا کتاب کې لیکل شوی ده خو کتاب کې کاته وړي په عقل فاز نقل کول غواړي چې دا چلو فرې پکې ونشي اوس میډیا ولم شي راغستې دي یو تو درېګه ته وایا مفتی منیر شاکر دا کړی دا څنګه چې تخته بند کړي دا شی ولې په اسلام کې دا شی نور خورا